عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بیمار او په بیماری کې داسې و چې کمزور شو، خوراک یې ورته نه کېده چې ورته حضرت څه خو وغواړه د خوراک دپاره، کور ورته د طاقت خو خوره، څه د طاقت خو خوره، هغه څه وخورم. نو ډېره موده پسې یو دغه یې وکړه، وایي یاره ماله خو یو مایع راوړې، عبدالله ابن عمر رضی الله ماله خو یو مایع راوړې. هغه د هغه چې کوم غلام و نافع نامه هغه حضرت ګورم مایع راوړم، وګرځېده بازار کې، د مدینې منورې بازار یې چڼ کړ، مایع پیدا نه شو. راغله څه چلو شو، مایع خو چې پیدا نه شو، نشته مایع شاړ شوي، مایع څه شوي نه دي شاړ شوي، خورا دنیا دغلته سړک کې میلاوي. هغه وخت کې شاړ شوي، هغه وخت کې مایع څه پوهه څنګه وایي میان شاړ شوي وګرځېده، وایي دوباره بیا په دویم مرض لاړم بازار ته، بیا مایع نه میلاوېده، څلور ورځې مسلسل په مایع پسې وګرځېده، په څلورمه ورځ یې مایع پیدا کړو، عبدالله ابن عمر ته یې مخې ته کېښود، وایي چې مایع یې خوړه دروازه. اوس د الله امتحان دی چې په هغې باندې کوي، په موږ باندې هم راځي خو موږ یې نشو ادا کولی، د الله حق نشو ادا کولی. دروازه وډبېده، نوړی څنګه خولې ته کوله، څلور ورځې پس مایع میلاو شو، دروازه وډبېده، چې دروازه وډبېده وي د الله په نام سره که نو چې نوړی خولې ته کړې نو واپس یې کېښوده په پلیټ کې، ورشه دی الله دې فقیر لی و سبا وایي ما ورته چې حضرت څلور ورځې پس مې پیدا کړی، قسم دی چې ډېر ورپسې ټوله مدینه مې ورپسې جي چاڼ کړې ده، او دله به چې زه خیر د پیسې ورکوله ورشه ورکړه. وایي لاړم، نافع وایي مایع مې وله ورکړه، خوړه مې خفه و، ما وایي چې حضرت زه خو ورپسې څلور ورځې مسلسل وګرځېدم، خپې مې ماته شوې. وایي فقیر له چې مې ورکړه نوړه کې مې راله، مې راشي دې فقیر سره ډیلینګ وکړه، دې په مایع څه کوي خو بس پیسې به وله ورکړم. وایي چې لږ مخکې لاړم، ما ورته ته مایع خورې که خرڅه یې، ما ته بس پیسو ته مې ضرورت دی، زه په مایع څه کوم، زه په مایع څه کوم پیسو ته. ما ورته دا خو دوه دیناره در کوم، هغه یې راکړه 2 دیناره، 2 دیناره مې ورکړه، مایع مې ته بیا واسه، بیا مې مایع را روان کړو، ډېر خوشحاله وم. جي عبدالله ابن عمر ته مې مخې ته کېښودم، جي حضرت مایع مې جي بیا راوړه، مایع مې راوړه. عبدالله ابن عمر چې وکتل نو ماته داسې د غصې په انداز کې وکتل، وایي دا د کوم ځای نه، دا د کوم ځای نه؟ ما حضرت هغه فقیر نه مې دوباره په پیسو باندې واغسته. وایي قسم دې ماته غصه شو او ماته یې ووایي چې نافع زما اسم زرکدن دی، زما اسم 2-3 ورځې پته نه لګېږي چې زه به دنیا کې یم که نه، او زه دروغ نه ویم او ما ویلي دي، ما ته پته ده چې ته په دې باندې خفه یې چې دا مایع ورکړه. او تا د قرآن هغه آیات نه دي کتلې 4مه سپاره کې چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، ګویا چې بهترین انسان هغه دی چې هغه انسان ته په مخ ته ځمکه کوم شی خوښ ده ته پروت دی او هغه مخاطب له د الله په نام ورکړي، الله وایي دا ما ته محبوب ترین انسان دی. وایي قسم دې ماته د دې په خوراک کې دونه مزه نه میلاوي څونه چې د الله په نام باندې په ورکولو کې مزه میلاوي. وایي مایع مې واپس ونیو، وایي 2 دیناره مې ورکړه او مایع مې ورکړه. محترم هغه خلکو چې په نفس باندې قابو، په نفس باندې څه چې انسان بیمار وي، خوراک ته هم څه نه کېږي، 4 دن بعد یو شی د هغه د خوښې پیدا شي او د الله په نام باندې ورکړي نو هغه د نفس کنټرول وکړه. ګویا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نفسونه داسې کنټرول کړي چې د هغې په زندګۍ کې به یو کار داسې وشو نو چې څه خوشحالي به پرې راغله نو ځان ته به یې ماضي را یاده کړه چې په ماضي کې همانه دا غلط کار شو